د تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو سلام. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانانو 80% په یو ډول نه یو ډول له رواني اختلالاتو سره مخ دي. د دغه وزارت په خبره په دې وروستیو کې په هیواد کې د رواني اختلالاتو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ښاغلي فدا محمد پیکان نن دوشنبې رسنیو ته په خبرو کې دغه مسله مطرح کړله. دوی د رواني روغتیا د روغتون د اطلاعاتو بانک د ښځو او د ماشومانو لپاره په بېلابېلو څانګو کې پرانیسته او ویلې چې دغه کار به وشي کولی چې د رواني اختلالاتو سره د ستونزو د کمولو یا د دغو اختلالاتو د کمولو په برخه کې مرسته وکړي. موږ په ننني بحث کې د رواني اختلالاتو په ډولونو باندې غږیږو چې په افغانستان کې شمیر ولې مخ په زیاتېدو ده. په فرق باندې هم وغږیږو چې د اختلالاتو او د رواني ناروغۍ ترمنځ فرق څه کېدلی شي، څومره جدي سټیج ده او دې ترڅنګ څنګه مخنیوی کېدلی شي. په ارقام مهم دي، په دې باندې هم خبرې وکړو او بالاخره که حالت دغسې روان وي د افغانستان یا افغاني ټولنه کومې خواته روانه ده. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی شرف الدین عظیمي ارواپوه او د پوهنتون استاد راسره بحث کې میلمه ده. ډېر ښه راغلاست. سلامت اوسئ. لومړی خو که لږ څه واضح شي چې رواني اختلالات څه دي واقعا. ما ته خپله څو پوښتنې پیدا سوې. زه غواړم دا اصلا پوښتنې مطرح سي چې کله چې د عامې روغتیا وزارت د اروایي اختلالاتو یا د اروایي ګډوډیو یا اروایي ډس آرډرز په اړه سروې خپري او هغه هم بیا وایي چې 80% کې نو له دې معلومیږي چې دوی ډېر په دقت دا کار کړی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه سروې یا هغه آمارونه یا هغه احصایې یا هغه څه چې دوی خپري اول خو په دې لږ کیدای شي شک وسي. زه نه وایم چې دا کیدای شي نه وي دومره، زه بیخي باورمند یم چې کچه ډېره ده. اما د دغو دوه خبرې دوه پوښتنې غواړو زه هم شخصا مطرح کوم دی و داسې یو کس باید په دغه برخه کار کوم چې دغه سروې اصلا تاسې څنګه وکړه. تاسې تیورې ته تاسې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ ته تاسې مساقلات عسکر نه سئ لګولی. تاسې محقق څنګه ولیده چې هلته تحقیق وکړي؟ لومړی خو ډېر بخښنه استاد، دغه د سروې او مسله په افغانستان کې د ډېره دقیقه نه ده. دلته ډېرې پوښتنې دي کوم میتود نه کار اخلي، څنګه یعنې حد اقل یو سمپل یې ګڼلی شو. په سایکولوژیکو مسایلو کې تاسې نه سئ کوئ سمپل ګیري وکړي. ته باید د همغې ولسوالۍ ته کولی سي ووایې چې ما په کونړ کې سروې کړې، په کونړ کې دغسې ستونزه ده، اما کیدای شي د کابل فرق وکړي، د لوګر او د وردګو فرق کوي. بس دا ده چې دغه سروې ډېره د اعتماد وړ نه ده. زه هیله کوم چې یو بله مسله دا ده چې ښه تاسو خو هر کال سروې خپروئ، تاسې هم خپروئ، WHO هم خپروي. تاسې یوه سروې خپروئ چې 3 میلیونه معتادین لرئ، بیا یې خپروئ چې 1.5 میلیون ډپریشن افسرده لرئ، ژور خفګان لرونکي لرئ، بیا وایي چې شپږ په 80% کې اختلالونه لري، یعنی چې ډپریشن هم یو پکې په هغو کې افسردګي هغه ژور خفګان هم یو اختلال ده. ښه تاسې بالاخره کوئ څه؟ دا چې څه کوي یا په دې برخه کې څومره کار شوی په دې باندې به خبرې وکړو. دا اختلالات څنګه دي مثلا د مسله موږ اختلالات یا ګډوډۍ اروایي ډس آرډرز هغو مشخصو ناروغیو ته وایو چې هغه له عادي ستونزو سره، له عادي ناروغیو سره، له عادي مشکلاتو سره فرق کوي. مثلا حسادت یوه ستونزه ده له روی اړخه، تعصب یوه ستونزه ده له روی اړخه، اما کله هم ډس آرډر یا اختلال نه ده. اما برعکس وسواس، انزایټي یا اضطراب، PTSD یا وروسته له یوې پیښې له یوې حادثې نه سټرس، هارد سټرس، ډپریشن یا ژور خفګان، د وابستګۍ خفګان، جنسي اختلالات، شخصیتي اختلالات، دا ټول هغه څه دي چې موږ لرو. اضطرابي اختلالات یعنی هر شیزوفرنیا، اسکیزوفرنیا، دا ټول هغه اختلالات دي چې موږ معمولا لرو. فرق له اروایي عادي مرضو یا ناروغیو سره دا ده چې دا هغه لري تشخیصي مسایل دي، دا علائم لري، دا نښې نښانې لري، دا عوامل لري، د دې مشخص ټسټونه وجود لري. په نوره نړۍ کې معمولا ټسټ اخیستل کیږي. دغه اختلال خفیفه کچه، متوسطه کچه او ژوره یا سخته کچه معلومیږي. مثلا یوازې د ژور خفګان موږ 3 سطح لرو، مثلا خفیف ژور خفګان لرو، متوسط لرو، شدید یا مزمن لرو. چې په مزمن کې کېدای شي موږ د خودکشي خواته مخه وکړو. ښه تعصب، ډېرې خبرې کول، حسادت، عادي سترسونه، عادي سترس،
د وزن په ځینو موارد کې د وزن ځینې کموالی او ډیروالی البته په دم په ډیسارډر کې معمولا راځي په اختلالاتو کې دا اختلالات دي او دا سته په شدید اندازه. زه د خپلو هغو مراجعینو په اساس چې وینم یا وینم یا ګورم زه په دې باورمند یم چې له شپېتو نه ډېر موږ انزایټي لرو تنه په افغانستان کې موږ له شپېتو نه ډېر موږ په ډیپریشن اخته یو. دا یعنی دا سروېګانې او که دا ارقام بیا پرتله کوو اقل د سیمې له هېوادونو سره ډېر متفاوت دي ډېر فرقي زښته ډېر فرقي دلته یې کچه متاسفانه ډېره ده. دا ولې دي عوامل څه دي؟ درې اختلاله درې ګډوډۍ درې ډیسارډرز یو اضطراب ده یو پی ټي اس ډي هماغه سټرس د هات یو مشور خفګان. دا په هغه صورت کې پیدا کیږي چې تاسو دغه وړې اروایي ستونزې څو کرته په اصطلاح سرکوب کوي. کله چې متواتر ډول تاسو سرکوبوي مثلا تاسو عادي ستونزې سرکوبوي تاسو د خوب ستونزې سرکوبوي او د نور اروایي ستونزې سرکوب کوي کله چې سرکوب حالت رسیږي یعنی په هغه ټولنه کې چې اروایي ستونزې متواتر سي ډېرې سي بیا اختلالات ورځي یعنی اختلال یو شدید حالت ده. دلته بیا دغه درې د سایکولوژي له حاصل عوامل شرایط هم تاثیر لري مثلا جګړه دا خو اصلا د انزایټي یا اضطراب ژور خفګان پی ټي اس ډي خو بیخي مشخص د پیښې استرس ده یعنی له یو پیښې نه وروسته استرس پی ټي اس ډي یعنی له یو پیښې نه وروسته استرس دا یعنی بیخي دا پیښه کې د سیلابي دا پیښه کې د زلزلې دا پیښه کې د یو بل طبيعي مسلې اما په افغانستان کې دا مسله ډیره کمه وي چې له سیلاب له نورو پیښو معمولا له یو انتحاري نه له انفجاري نه له د سیمې پیښه نه لکه د زنبق څلورلاري د دین وروسته یو میاشت او دا جالب ده چې به یو میاشت دوه میاشتې بعد وروسته پیلېږي دا هغه پی ټي اس ډي او دا به شدید حالت پیدا کوي چې نښې نښانې معمولا موږ په افراد او اشخاص کې وینو. د خوب خرابي ده د جنسي مسایلو اختلالات دي غضب ده خشم ده اشتها خرابېږي اړیکې خرابېږي ناامیدي پیدا کېږي خوب کې ډارېږي دا ورته نور مسایل یعنې تاسو وایئ چې شرایط فقر بېسوادي دا هم خپل تاثیرات په یو ټول هغه مسایل چې اروایي اختلالات ضرورت ورته لري په افغانستان کې بستر او زمینه مسایل د فقر څومره اساسي بحث په کافي اندازه تاثیر پرې لري. زه فکر کوم چې په ډېرو مواردو کې فقر په هغه صورت کې نقش لوبولی سي چې کورنۍ ورسره همغږې سي یعنی یو غریبه کورنۍ یو بېوزله کورنۍ یو فقیره کورنۍ نقش لري په دې کې یعنی فقر امنیتي ستونزې کورنۍ ستونزې خپل دی یو اختلالي لرونکي انسان شتوالی په یو کورنۍ کې د خپل د دې لامل ګرځي نورم اختلال پیدا کوي. حتی په دغه او سی ډي کې په وسواس کې دغه تشویشونه چې موږ ورته وایو دا صارم ده استرس صارم ده یعنې ځکه ته په دفتر کې دوه درې کسه وسواسي ولري ته په څلورم پنځم ځتې په وسواسي کېږي اخته کېږي. دا اوس د موږ فیسبوکونه او میډیا او د خلک اکثریت په دغو بدبختیو اخته دي مثلا دوه درې کارو کې ذاتي لکه هرڅ په اصطلاح ټول هماغه کار کوي. دا په دې معنا چې دا یعنې ارسیم دي لیږدول کېږي که یو مور وسواسي یو پلار وسواسي بچی هم وسواسي کېږي. صحیح. د دې ترڅنګ یو خبره دا ده چې کوم قشر ډېر زیانمن ده؟ متاسفانه چې ماشومان او ښځې او ماشومان ډېر متاثره دي ډېر مستعد دي دې مسلې ته ځکه چې د هغوی تفریح خودکفایي کار لوبې په اصطلاح یا په اصطلاح په حد اقل د مصروفیت مشغوله نظر نارینه ته کمه ده. موږ او تاسو په اصطلاح نارینه کولی شو بیا هم په یو ډول خالی کو د خپل زاید هیجانونه د خپل وسوسونه د خپل استرسونه د خپل اروایي ستونزې په یو ډول په ورزش په موسیقي په بل یا حد اقل د اوس موته غږیږو خالی کېږو په اصطلاح لاروایي هغه نه. اما ښځینه معمولا دغه فرصت او جوګه نه لري دغه هغه نه لري چا دغه زمینه چې دوی وکولی سي هغه تخلیق هغه نه لري یا تاوتریخوالی کوي یا کورنۍ ستونزې جوړوي یا په نورو کورنۍ نورو غړو سره ستونزې جوړوي یا چاغېږي یا نورو بدبختیو باندې متاسفانه اخته کېږي. او ماشومان هم دغسې ماشومان نو داسې یو مور سره چې ماشومان ژوند کوي هغه بیا څنګه وي. صحیح. دا نو بیا فرق کوي د ښارونو د کلو د بحث فرق کوي معمولا نفوس هم تاثیر لري خو په هغو کلیو کې په هغو بانډو کې چې نظر ښاریانو ته له مطبوعاتو نه لرې دي له ټکنالوژي نه لرې دي اړیکې نسبتا سره ښې دي لږ سنتي پاتې دي میلمستیا او دا شیان سب کې په هغو کې معمولا د مسایل کم دي
هغوی معمولا میلې کوي په اصطلاح کلتوري هغه ساتي د افغانانو یو د افغانستان د خلکو یوه اروایي ښېګڼه دا ده چې دوی کلتوري مناسبات او مراسم سره تجلیل لري یعنی سبا بله ورځ اختر زه په دې باور لرم چې حداقل یو 10 په سلو کې د دوی روحیه بدلون پیدا کوي او دغه د دوی په ژوند کې خورا ډېر نقش لري یعنی روابط او اړیکې هم نقش لري. اما که د ښځو بحث ته وګورو ښځې خو بیا په اطرافو په کلیو بانډو کې ډېرې په یو ډول باندې تر فشار لاندې دي قید دي په کور کې دي هر څه چې کېږي هغه کور کې دغه د ژور خفګان ستونزه شته په کلیو بانډو کې معمولا دا مسله شته خو بیا هم په هر صورت دوی سره یو بله مسله هم چې کومک کولی شي هغه دغه دیني ارزښتونه او دیني اړیکې دیني روابط دي منځ و عبادت و تقوا او معنوي مسایل چې دوی سره کومک کوي مثلا هر څه د خدای له جانبه ګڼي او بس خدای ته صبر کوي په هر حالت مثلا ډېرې داسې ښځې شته چې یو بچی هم ورته راوړي یو زوی ورته راوړي شهید بل یې ورته راوړي د دې سره چې کړی کینې به وایي چې لاړه د خدای په رضا کې مرګونه خپل تاثیر لري کنه په کافي اندازه مرګونه متاسفانه دا یعنی په لویه کچه کې هغه ژور خفګان باندې اخته سوي انسانان معمولا دغسې بسترونه لري یعنی یو ورور مري یو پیښه ویني یو بل پیښه سره خپل اخته کیږي یو تجاوز کیږي یو تجاوز ویني یو بل پیښه ویني یو مظاهره ویني یو بل حادثه کیږي دا ټول سره ګډیږي به په ژور خفګان دا به مشخصا کورنۍ ته د ستونزه د یوې کورنۍ د ستونزه د کنه ټولنه متاسفانه سره کوي یعنی هیڅ کله امکان نه لري چې موږ په یو ټولنه کې دوه درې د ژور خفګان انسانانو لرو او هغه کورنۍ د ورسره آراموي ما ویل چې دغه ډېری اختلالات یا کوم ګډوډۍ په نوم پیژنو کومې ګډوډۍ یا اختلالات چې موږ په اروپونه کې لرو دا ډېری ساري یعنی له مانطقه ته له تنه بل ته انتقالېږي صحیح. اوس نو که حالت دغسې د دغه مسلې د مخنیوي لپاره تاسو داسې کوم پروګرام وینئ که یوازې سروې کفایت کوي مثلا یو خبره چې اوس د رواني روغتیا روغتون چې کوم دلته اطلاعاتي بانک جوړ شوی دی دا به له ښځو او ماشومانو سره په بېلو څانګو کې مرستې کوي دغسې کارونه کولی شي چې د اختلالات راکم کړي. ښه زه خو یو لویه ستونزه چې د دولت په ستراتیژۍ کې وینم هغه د دولت پالیسي سازي بودن ده کله چې تاسو وزارت ته ورځئ کله چې تاسو وزارت نه هیله کوئ کله چې تاسو له وزارت نه پوښتنه کوئ دوی وایي چې موږ پالیسي ساز یو نو کله چې یو پالیسي ساز اداره په یو خدماتي اداره بدله نه شي کله چې د عامه روغتیا وزارت د 3 میلیونو معتادینو لپاره صرف په کال کې د 40,000 معتادینو د درملنې ظرفیت ولري نو تاسو به څه فکر کوئ چې او د اروایي ستونزو د درملنې لپاره خو قطعا خدمات نه لري هغه یوازینی 2 میلیونه نفوس لري کابل او تاسو د کابل په ساته یو اروایي کلینیک لري چې هغه هم په د ګوتې په شمار 4-5 ښه اروپوهان نشته پکې تاسو څنګه کوئ چې داسې یو ملت ته چې سروېګانې هم ورځ په ورځ دغسې د خواته روانې تاسو څنګه کوئ چې خدمات وکړي زه فکر کوم چې وزارت هم په دې برخه کې ملامت نه ده دولت په ټوله کې دغه مسلې ته توجه نه کوي یعنی هغه انویسټ یا سرمایه گذاري یا پانګاچونه چې په دغه برخه کې ضرورت ورته پیښیږي دغه متاسفانه دولت ډېره کمه کوي یعنی دغه اداره بیخي هغه نه لري نو چې په کابل کې یو کلینیک لري پروتو سیمو کې ولایتو کې هغه کومه اداره چې په د عامه روغتیا په وزارت کې د اروپونې یا د اختلالاتو مربوط ده هغه ته دولت بیخي بودیجه نه ورکوي ما په قراراتو دا خبره کړې چې لیونی سپی بودیجه لري خو د عامه روغتیا اداره بودیجه نه لري تاسو فکر وکړئ او دا باید ورکړي دا باید دولت دوی سره مرسته وکړي او هغه ادارې یا هغه انکشافي پروژې بهرنیان یا انجوګانې هم چې دوی سره کومک کوي هغه خدمات هم ډېر متاسفانه دي د هغه وړ نه دي تاسو ویل چې دا باید ورکړي د جګړې زیاتوالی هم یو ډول باندې همدغه بستر ورته آماده ده خلک د رواني تکلیفونو باندې مختلف یوځي جګړه کوي دغه سروې بالکل د خپله د عسکر دي دا د نشو استعمالونکي دا د جګړو دغه د خپل دغه ژور خفګان کې په انزایټي کې یو لوی علت د جنگ دغه ژور خفګان هغه د انزایټي ده یو لوی علت د غصې د خشم د عقدې دغه پی ټي اس ډي استرس ده دغه ټول د جنگ سربازان دي دوی نشي کولی بیا په عادي یو ته څنګه کولی چې په یو اروایي ناروغ باندې سالم سیاست وکړي ته څنګه کولی چې په ګوره دغه فیصدي چې کله تاسو وایې دا په دې معنا چې دغه په پانتونونو کې هم همداسې ده په وزارتونو کې هم همداسې ده په رسنیو کې هم همداسې ده په خپله په جمهوري ریاست کې هم همداسې ده په کافي اندازه موږ ستونزه لرو نو ته په دغه فیصدي ته څنګه کولی چې یو روغ ملت
یو روغه پالیسي یو روغ هغه جوړ کړي سټیټ جوړ کړي د امکان نه لري. زه په دې باور یم چې دغه فیصدي ورځ په ورځ ډېرېږي که دولت په دغه برخه کې جدي اقدامونه وکړي. دا چې د جګړه چې کوي که نه مقابل لور ته جګړه کوي خلک خو هم جګړه کوي دا خو یو ډول دلیل د وطن د ملي اردو د ملي پولیس دی ملي امنیت د تاسو باید د وطن نه ساتنه وکړئ یو فکر یې ورکړی لور نه جګړه کوي څومره پر رواني ناروغۍ اخته خلک دي خلک زه فکر کوم چې خلک دا کار کوي که نه یو ملت اروایي روغتیا سالمه جنګ نه کوي. زه فکر کوم لغه د کوڅې د ماشومانو له جنګ رانیولې د کوڅې د ماشومانو له جنګ رانیولې بیا په لویه کچه په یو ولایت کې په یو پارلمان کې په د سړک په سر دا ټول جنګونه هغه ټول هغه غصې عقدې نارامۍ او خشمونه عصبانیتونه چې تاسو نن په ټولنه کې وینئ دا ټول د همدغو اختلالاتو هغه دي نښې دي. یعنې کله چې تاسو یو څوک وینئ زه وینم معمولا په دې ټلویزیون کې دغه هغه څوک د جنګ کوي څوک ترافیک والا عسکر والا دا ټول غصې دي دغه څه دي چې یعنې په دوی کې په کراتو دغه اختلالات وینئ د تلویزیون په مخ یو ناروغ وینئ خپل عسكر پولیس د موږ ستونزه لري غوسې کوي یعنی هیڅ عسكر هیڅ د رنجر موټروان مثلا دای په ډیر آرامي دغه د رنجر موټر نه زغلي دا یاد مثلا هیڅ د یو مليباس هیڅ کلنر په خوګه لاجه خپل هغه سره په اصطلاح خپل سورلي سره خبر خور نه کوي هیڅ استاد خپل شاګرد سره خبر خور نه کوي هیڅ قومندان خپل عسكر سره خبر خور نه کوي دا ټول د جوړ خپګان د انزایټي د استرسونو او د غوسو د ملامت د ناروغي او د ستونزې د خدمات برخه ته بیرته راګرځو د خدماتو برخه ولې نه سمېږي یعنی په لویه کې د مسلې ته ولې پام نه کیږي کله چې څوک نه پیږي حکومت د استراتیژیستان چې کوم دي د باندې خبر نه زه فکر کوم چې د کیتو مسلې دي یو خو موږ البته کوم خزې چې موږ لرو موږ په دې باور یو چې ډېری د نشئی توکو مافیاوي ډېر ځله کوشش کوي چې دغه د اروپونې مسله یا د اروي خدماتو مسله رشد نه کړي ځکه چې کوم رشد وکړو نو بیا خلک هغه ته نه ځي قیلون خانې ته کوم د موږ مرکز رشد وکړي بیا خلک نشو ته نه ځي بیا تریاک نه کوي خو موږ ته راځي ستونزې حل کیږي بیرته جوړیږي خو ځي په خپله مخه کار به یې جوړ سي یو بل په ذات کې د موږ له اروپونې سره یا د موږ له مسلک سره په خدای د وکړي چې ځینې دوستان راشي خفه نه سي موږ سره یو څه تعصب هم کیږي د ډاکټرانو لخوا یعنی موږ په دې باور چې د موږ خدمات پورته کیږي لکه په نور نه لکه په نور هغه کې په ټولنو کې بیا مثلا دونه دواګانې خلک نه خرڅوي تجارت به نه کولای خو یو مشاوره اخلي دوه مشاورې اخلي پرته لدې چې یو ټابلیټ ورکړي ما ته معمولا خپلواک صاحب مراجعین راځي دغه نسخې راوړي دغه نسخې راوړي چې د ملدین واخسته د مل پاکستان واخسته د ملدی چې واخسته د ملدی ډاکټر د ډیر مشهور ډاکټرانو مشهور کلینیکونه راته دي کله د ستونزه ګورم د ډیر عادي اروي مسله لري کله د سره کار کو په دویمه درېمه جلسه کې روغ رامټسي او دوه کوي په اسلام هغه دفتر کې څوک په قرات مراتو په قبله لوي د دې معنی چې دغه قصه دوی ته یو څه خنبري او درېمه مسله دولت بغوري کوي یعنی په کافي اندازه نه ځواني کوي که یو پرتلیز توګه باندې خدمات او درملنې په برخه کې موږ افغانستان د سیمې له هیوادونو سره پرتله کومه حد کې یو مسله خو دا هم ده چې دلته قدر هم نشته په دې متاسفانه خو دولت په دې برخه کې هم کوشش نه کوي یعنی موږ هر کال موږ په کابل پوهنتون کې او په د ښوونې او روزنې پوهنتون کې هر کال موږ 50 نفر فارغو دوی دغه د عامه روغتیا وزارت یا د ټولنیزو چارو وزارت د شاده مالونو یا هر هغه اداره چې دغه برخه کې کار کوي 15 مقرري زه ما هیله ده زه فکر کوم چې دولت په لویه کې غواړي چې لوی جدي اقدام وکړي او د اوس د خبرې اوري دوی د انسټیټیوټ باندې کار وکړي په داسې انسټیټیوټ چې د موږ فارغین کله چې موږ په اکاډمیک اړخ دوی فارغو یا د ښوونې روزنې پوهنتون فارغو یا د کابل پوهنتون فارغو دوی ته انسټیټیوټ یو کلن جوړ کړي یا شپږ میاشتنی یا دوه کلن یا نه میاشتنی دغه د فکر راټول کړي دوی ته یا د داخلي یا بهرني متخصصین راوغواړي دوی سره د کلینیک او د روغتون په برخه کې یو کلن دوه کلن کار وکړي دا د هر کال روزي او ولایتو ته مرکز ته لیږي دا په کافي اندازه په خپل روغتونو کې د استخدام کړي مثلا چې دولتي حوزوي روغتون ده عمل تر یو دوه اروپانو استخدام کړي دا په کافي اندازه وکولای شي کومک وکړي سیاستونو سره کومک کولای شي بالکل کومک کولای شي بالکل په کافي اندازه دا ټولنیز مسایل دي دا یعنی موږ زه شخصا په زهر دی ویلای سم چې ډېر د افراد او اشخاص چې د نظام ته ستونزه جوړوله د دولت ته ستونزه جوړوله په خپل ځان په اصطلاح ستونزه ورته جوړوله اما کله چې موږ کار ورسره وکړو اوس درس وایي یا ترکیه کې ده یا په هند کې ده یا دلته په افغانستان کې زحمت واسي مثلا ځانمرګي خبره کوو تر ډېره بریده پورې یو ډول
د خلکو ته داسې ویل شوي دي چې هغه معنوي اړخ یې دې مسلې ورته ډېر غښتلی کړی ده. تاسو موافق یاست چې ټول بحث معنوي دی؟ یوازې معنوي خبره؟ نه ډېر هغه خلک چې دغه هغه کې په دغه درشل کې دي د وینتاري پیښې په درشل کې ډېرو دغو سره چې موږ خبرې کړي یا دوی سره معمولا چې نور راپورونه خبرې کړي یا تحقیقات راوتلي دوی معمولا انزایټي لرله، دوی معمولا مانیا لرله. مانیا یو ډول شیدایي او مستی هغه ده چې جنسي هغه ډېر لري. دوی ډېری جنسي اختلالات درلوده او په څنګ کې ایډیولوژیک او فکري مسایل مو یعنی دوی اول یعنی په دوی باندې واقعا سایکولوژیک کار کیږي، په دوی سایکولوژیک اروايي کار کیږي. زه په دې باور یم چې دولت وکولای شي په دغه برخه کې د اروپانو مرسته وغواړي، دوی کولی شي بیرته ښه افراد وروزي. یو خو په دولت ته هم تاسو پیشنهادونه لرئ، مخکې مې انسټیټیوټ خبره وکړله، په مفصل توګه پرې خبرې وکړو. دغه څوک چې په اروایي ناروغیو باندې اخته دي دا څنګه پوه شي چې زه مشکل لرم؟ کله چې موږ د مانیا خبره کوو، کله چې موږ د ژور خفګان خبره کوو، کله چې موږ د انزایټي یا د اضطراب خبره کوو، کله چې موږ د او سی ډي یا د وسواس خبره کوو، دا ټولې هر یوه ناروغي ده. مثلا لکه په طب کې چې موږ لرو تبرکلوز، مثلا د ګردو تکلیف یا د معدې تکلیف یا مثلا دا مسایل، دا هر مسله علائم لري، عوامل لري، عواقب لري، نښانې لري، د حل لارې فرق کوي. یعنی هغه درملنه چې موږ ژور خفګان لرونکي کس ته ورکو هغه په انزایټي کې نشو کولای. یعنی هر یو همغه ډول چې درملنه فرق کوي، توپیر کوي، په هغه اندازه اروایي مشوره او سلا مشوره هم فرق کوي. زه فکر کوم چې تر یو کچه پورې دغه مسله د موږ او د ډاکټرانو سره ګډ هم ده. یعنی ترڅنګ موږ هم سره لدی چې دوا باید وکړي هغه کس، موږ باید مثلا دغه د ژور خفګان لرونکی کس، د انزایټي لرونکی کس یا او سی ډي والا دا سره لدی چې موږ مشوره ورکو، دوا ته هم ضرورت لري په شدید حالت کې. یعنی موږ پرته له دوا هم په ځینو موارد کې کومک نشو کولای دوی سره. نو بنا د موږ خبردار دي چې اړینه بولی چې د ډاکټر او د سایکولوژیست ترمنځ سل په سلو کې زه لنی کومه وایم چې زه هي اړیکه لرم د دوستانو سره. یعنی ډیر ځله ما خپل مراجعین ورته ریفر کړي یا وی ریفر کړي خپل کلاینټونه مراجعین او کوم هغه کړه، یعنی خو مفید واقع سوي او یعنی ډیر زه اوس په دې ډیر خوشاله یم چې په ډیرو ډاکټرانو کې په ډیرو خپل مسلک ډاکټرانو کې چې دوی یعنی دا اوس یو اخلاق ګرځیدلای چې خو وروره دا د ما مسله نه ده ته ورسه اروپا ته. یا مثلا کله چې ما ته راغلی ده حتی ما په خپله د اروپونې په برخه کې مثلا ورته ویلي چې ښه دا په ما پورې اړه نه لري، ته باید دغه کس ته ورسې ډاکټر. مثلا موږ په خپلو ملګریو کې په خپل ټیم کې مثلا د وسواس لپاره خاص کس لرو، هغه ماشومان چې لکنت لري هغه خاص کس لري، مثلا د ښځو په برخه کې یا د کورنیو ستونزو په برخه کې خاص کس لرو، د ژور خفګان په برخه کې یا د مانیا په برخه کې یا د انزایټي په برخه کې خاص خلک لرو. او مراجعه څنګه ده د ولس ډیره ده سره لدی چې ښه ده، سره لدی چې موږ فرصت نه ورته لرو، سره لدی چې خبره متاسفانه وایم چې باران ده ترڅنګ ډیری افغانان په دې باور دي چې زه خو لیونی نه یم چې اروپا ته ورسم، ما خو دیوانه نیستم. دا منطق تر اوسه پورې حاکم ده او اما زه به دوستانو ته وایم چې یعنی یوازې لیونی نه ورځي اروپا ته. اصل موږ د لیونی مسله نه لرو. ګوري موږ د اختلالات خبرو وکړل، موږ کله د لیونیانو مسله یاد کړل. موږ اصلا د لیونی د 14مه پیړۍ کې دغه د لیونی مسله د اروپونې له ترمینالوژي نه وته. موږ ذاتي لیونی په نامه څوک نه پیژنو، حتی موږ مریض نه وایو خپل مراجع ته مراجع وایي. تاسو ګوري په کراتو مراتو ما نه واورېدل کنه مراجع کلاینټ یعنی ته مراجعه کوي ماته کېدای شي د واده په برخه کې مشوره وغواړي، کېدای شي کانکور کې ستونزه ولري، کېدای شي مطالعه نه کوي، کېدای شي نشو ترې علاقه پیدا شي، کېدای شي وابسته یو چا سره وابستګي ولري عاطفي. نو ته خو مریض نه، ته خو کلاینټ مراجعه کړې ماته. یا مثلا په نورو برخو کې غواړي وظیفه پیدا کړي، نو ته خو کلاینټ او نه تم لیونی او نه زه د لیونیانو ډاکټر. په لوړه سطح باندې که د حکومت خبره وکړو څه باید وکړو؟ مثلا د بودیجې برخه کې د مسلې ته د اقل د جدي مسلې په توګه باندې په لومړي پړاو کې باید په دغه برخه کې پالیسي ترمیم سي، یا هغه څه چې حد اقل د ورقو په مخ پراته دي هغه عملي سي. یو دویم دغه برخه کې موږ یو څه عامه پوهاوي ته ضرورت لرو. ګوري تاسو ویلې ښه موږ څنګه پوسټ ژور خفګان لرو، خدا خو د پانتون د وسات هغه نه د مسؤلیت چې راسي اره شپه ورځ په تلویزیون کې کینیو د خلکو ته تشریح توضیح او بیا د مختلف ډولونه هر څوک به بل ډول سره دي چې په کافي اندازه موږ په خپل فیسبوک کې، موږ په رادیو کې تاسو شاهد دي، موږ په تلویزیون کې، موږ په
هر وسیله چې موږ په اختیار کې ده، موږ په سي ډي کې، موږ په سیمینار کې، موږ په خپل صنف کې، موږ خپل مراجعینو ته په کلینیک کې له هر مجرا چې موږ لیدلې، موږ هڅه کړې چې خلک په پوه کړو، ځکه چې موږ د ژور خپګان په اختلال کې موږ دا اصل لرو چې هر څومره تاسو له ژور خپګان نه ډیر پوه سئ، ډیر تر خبر سئ، ډیر تر پوهاوی پیدا کړئ، په مغه اندازه کومک کوئ سي. هر څومره چې تاسو په سټرس پوه سئ، په مغه اندازه کوئ سي خپل غم مخري. یعنی ناروغیونه معلومات یا پوهه هم موږ سره په لومړي قدم کې کومک کوي سي. ځکه زه چیرته یم، دغه علائم خو ما کې ولیدل سول، ما خو اورېدلی و، اوس دغه علائم په ما کې شته، زه باید دغه کار وکړم. یعنی په لومړي قدم کې یعنی موږ کوی سو هر یو د خپل ځان ارواپوه وسو او خپل ځان سره په کافي اندازه خدمت او کومک. دا خو د عامه معلوماتو یا د عامه پوهې برخه کې په دریم قدم کې دغه وزارت یا دغه اداره چې اوس په اسلام مخ راوړي ګوته ورته نیول کیږي، په دغه برخه کې باید دغه اداره هغه انکشافي بودیجه په جدي او دقت ډول وکړي. دغه ادارې نه چې د عامه روغتیا وزارت ده او د لوړو زده کړو وزارت نه په ګډه هیله کوم چې دغه انسټیټیوټ په برخه کې کار وکړي، چې همدغه د پوهنتون استادان یا همدغه ډاکټر صاحبان یا همدغه نیورولوژیستان دوی سره ګډ همکاري وکړي چې یو قشر حد اقل یو 100-200 کسه په 2-3 کلو کې تربیه کړي، چې په حد اقل د قندهار په حوزه کې موږ یو 15 کسه ولرو چې د روزګان کس چې موږ ته زنګ وي ورته است قندهار ته لاړ سه، یا ننګرهار کې څوک ولرو چې د کونړ یو څوک ورته راسي، یا په مزار کې هم د په مرکزی ولایتو کې. دغه سیمه متاسفانه دولت اداره نشي کوي چې دا یو کس لري، یعنی 15 فوکل پوینټ 15 هغه نه لري. که لري هم کلینیکونه الته د دوی ډاکټران دي، د دوی خپل طبي ډاکټران شپږ میاشتې و میاشتې کورسونه ورکړي یا سایکاټریستان دي، هغه هم چورته کې نه دستي دوا درته لیکي او دوام چې لږ ورځې پورې دوا د خوړه جوړ به چې دوا د بیت خلاص به بناروي. ډیر مننه ست کور ودان. سلامت زنده اوسئ. قدرمن اولیدونکو ستاسو خدمت مننه کوم. خبرونه پای ته ورسېدله، تر بیا مل عمل شي.